مسواک گوانډي او رشتہ دار دا جبريل عليه السلام په هر پیرا یاد کړی دي که آیت د اودس وروړي ور سره دا درې خبرې کوي که آیت د تیمم وروړي ور سره دا درې خبرې کوي که آیت د تهجد وروړي ور سره دا مسله کوي که آیت د روجي دی که د زکات دی که د حج دی که د عشر دی که د صدقه فطر دی چې کوم حکم وروړي ور سره مسواک رشتہ دار گوانډي نو معلومه دا شو چې دا حکم زمکه ته سو پیری راغلی دی شپږ دېرش زره ځل یار مونږ چې یو کس ته شل ځل خبرو کو شلم ورته نه کړي او پنځه شپږ ځل ورته وایو بیا هغه په هغې عمل درآمد نه کوي خبره هم سموي نو مونږ له غوسه راشي مونږ ورته یار دا خبره خو ما تا ته شل ځل وکړه کړي مو ورته څو ځل وي دوه ځل درې ځل هم کړي څو یادو او خدای پاک د رښتیاو شپږ دېرش زره ځل جبریل دې مسلې له راستولی چې مسواک 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 راشه زما په غوږ خو دې ولګي پرېږده بس تېر ملامت یې نه زه په تاسو در اچوم مه تاسو په ما راچوئ خو د نن نه به مسواک دومره ډکی دی دومره ډکی دی بس یو څو څیزونو نه پکې ځان وساتئ د هغې نه مسواک مه جوړوئ نور د هر شي نه جوړولی شي ښه دا بل کتاب مې راوړی دی د دې ریاض الصالحین د دې کتاب وضاحت پکې بیا شوی دی داسې 15 کتابه دي دا یو دی که نه د دې کتاب داسې 15 شرحې دي د وضاحت او د دې نوم دی روضة الصالحین دې کې وایو چې د کوم شیز نه به مسواک نه جوړې نور به د هر شي نه جوړې دا وایي د انار بوټي نه به مسواک نه جوړې د انار نه مسواک جوړول څه دي منع دي مکروه دي او دغه نه به نه جوړې کشمالونه د کشمالو د تیلي نه به مسواک نه جوړې په هغې به غاښونه نه صفا کړي او چمبیلی څه ته وایي چمبیلی دا ګل دی که نه چمبه ورته وایي که چمبیلی ورته وایي د دې نه به نه جوړې او درې شو او د باڼس نه څو بوټي دي څلور انار کشمالو چمبیلی او باڼس د دې نه مسواک جوړول مکروه دي نور چې د دنیا په مخ تاله کم بوټی درځي د هغې نه څه جوړولی شي ځان له یو لیش ډکې ته راکټ کړه بس هغې نه وله څوکه جوړه کړه مسواک پې کړه یو خو دا د مسواک بوټی دی که نه پیلو ورته وایي په اردو کې ورته پیلو وایي مونږ ورته د مسواک بوټی وایو د دې خو چې شي دا خو د ټولو نه بهترین مسواک دی دا چې کوم مونږ په 42 روپۍ 100 روپۍ خو که څوک غریبي او ورسره مسواک نه او وای چې اوس زه اودس کې مسواک وکړم ځکه زما مونځ به څو درجې زیات شي 70 درجې اوس هم دا د سهار 2 رکعاته فرض وکړه که نه چې مسواک کوم خوشنصیبه په اودس کې استعمال کړي هغه دپاره زیری دا دی ووره هغه داسې شوه لکه چې 140 رکعاته هغه وکړه مونږ 2 رکعاته وکړه چې چا مسواک نه دی کړی او چې چا مسواک دی منزله کړی دی د هغه مونځ څومره شو 140 رکعاته شو 140 رکعاته چې کې نو دا نری ملاله زور ورکوي په ناششتون نه تکړه کېږي بیا او چې دو ورسره سنت حساب کې بیا 140 هغه شو 140 او 140 بیا څو شو 280 داسې شول سهار چې چا د اودس کې مسواک استعمال کړی دی کوم خوش قسمتو هغې له زیری دا دی چې هغه 4 رکعاته ونه که ما خو درته وویل د دې امت خو عمر کم دی که نه خو کاته څه ده ډېره د توق ده نو په یو مسواک یې دومره قدرې ډکې دی د توت نه یې راکټ کا د بوکیانې نه یې راکټ کا د غز نه یې راکټ کا د بل بوټي نه یې راکټ کا بهترین مسواک چې دا کم تم مسواک بوټی وایو د دې دی اردو کې ورته پیلو وایي او مکروه دا 4 قسمه دي دینه وزن ساتو انار باڼس او کشمالو او چمبیلی چمبا او دې پسې بیا دویم نمبر کې بهترین چې دی هغه د زیتون بوټی دی د زیتون بوټي اوس د خلکو د حجرو کې شوقیه کرلی
نو د هغه په اجازت سره ترې نه راکټ کولی شي. ګینې دا توت خو هر ځای کې هر چا کوي. نو یو مسواک ځان سره پیدا کړي او جیب کې هم ګرځوئ او جیب کې ګرځول د هغې بیا ځان له فایدې دي هغه ګټې به یې وایو. خو بهرحال دا یو حدیث چې ځان سره نن واخلو ښه نارینهو دپاره مسواک دی کور ته لاړ شي زنانو ته مو وایي. زنانو دپاره هغه د تور پوټ والا دی چې د هغې هغه ریشې هغه زیړې غونتی او هغه د دې نورو په نسبت لږ نرمې وي. نو شریعت د هغې د نازکوالي او د ورو خیال هم ساتلی دی د زنانه. نو دغه مسواک زنانه استعمالوي. سړي تهجدو کې وکړي ماشاءالله. تهجد دپاره یو خوش نصیبه اودس کړی دی. بیا په هغه اودس باندې د سحر مونځ کوي ماسپښین مونځ کوي چې څو مونځونه پې کوي دا ټول د مسواک والا کې راځي. چې غاښونه نی په اورو باندې دی وهي او هغه عادت بکې عبادت ته دا که نه عبادت ته عبادت بکې داسې نه ده چې ګینې دا دې ته سپکو نه ګورو دې دغه ته په وخت زیات ولګېدو بخښنه غواړم خو دا انتهایي اهمه خبره ده. 35,000 ځل جبریل علیه السلام ځمکې ته راغلی دی او هر ځل یې ویلي دي مسواک ګاونډي رشته دار. نو دا نورې خبرې به م انشاءالله برابرو. ګاونډي سره ښه سلوک وکړو او رشته دار سره پیسې مو ورکړو خیر دی و سلام ستړی مه شئ خواره مه شئ څنګه خبر شوی وم ناچاقه شوی بیمار شوی 70,000 فرشتې درته دعاګانې. ډېر د توک معامله مونږ سره د پیغمبر علیه السلام د نیازبین پیغمبر د سترګو الله کوي. مونږ په الله ډېر ګران یو. الله دې خپل مابین کې د یو بل درناوښت په زړه کې واچوي. نو وایي ما که سره که دا یره نه وی چې دی به بیا مشقت کې واقع شي ځکه مسواک پابند ځان سره ساتل دا هم لږ خواري غواړي که نه. نو مونږ سره نرمي کړې د نبي علیه السلام ګینې ما به پې وي دا مسواک فرض کړی او دومره هم او چې 35,000 ځل جبریل علیه السلام وویل نو تاسو خپله سوچ وکړئ. الله دې توفیق راکړي یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام.